بسم الله الرحمن الرحيم. باب الرجوع عن الشهادة. تروسا بیان د شهادتو اوس د رجوع عن الشهادت بیان کوي ځکه رجوع نه مخکې شهادت پکار دی. رجوع له سړی کولی شي چې د یو شي نه سړی اله رجوع کولی شي چې هغه شی یو پرې موجود شي، نو شهادت موجود شو مخکې ذکر کو اوس د هغې د رجوع بیان کوي. رکن هم دی، شرط هم دی، حکم دی. رکن د رجوع عن الشهادت هغه د شاهد قول دی چې وایي رجعت مما شهدت به او شهدت بزور. شهید سمیانه دی که نه؟ شهید د دروغ ګواهي مې ورکړې ده فيما شهدت به. شرط ولا سره کتاب کې ذکر دی عند القاضي به رجوع کوي، بار رجوعګانې نه قبلېږي. حکم ورله و ان شاء الله ویو ایجاب التعذير على كل حال، تعذير به واجب وي به هر حال. قبل قضای رجوع کړي فیصلې نه مخکې وکړه، بعد القضای کړي به بعضو صورتونو کې ورسره زمانه واجبېږي، کتاب کې به وایو د خیر سره خدا الله چې مشهود به مال وي او د گواهانو گواهی په وجه مدعا علیه باندې لازم شوي یو هغه ورکړي مدعي ته او به رجوع کې نه به مدعا علیه ته دغه مال تاوان ورکوي. په دې باب کې لس ابحاث دي. اول نمبر الرجوع عن الشهادة قبل القضاء وبعده. کتاب ول دو صورتونه ذکر کړي، تاسو لږ متوجه شئ. یو صورت دا دی چې گواهان گواهی ورکي الله قاضي فیصله نه کړي او به رجوع کی، نو په دې صورت کې په گواهانو څخه لازمیږي ځکه په مدعا علیه د دیو د گواهی په وجه څخه لازم شوی نه. ها که چېرې حد قذف وي او به رجوع کی نو به داسې وایي حد زنا ویمه، حد زنا کې که رجوع کی نو داسې شوله لکه چې کنځلې د زنا کړي دي، زنا یې ثابته نه کړله، نه به په حد قذف جاری شي. یو صورت شو. دویم صورت کتاب کې دا لیکلی مونیسم چې کله قاضي فیصله وکي او حکم جاری کی باقاعده، مطلب مدعا علیه نه مال روالی د گواهانو د گواهی په وجه مدعی ته ورکي، هغې نه پس دیو رجوع کی، نو دا قاعده او قانون دی چې د قاضي فیصله چې دا په رجوع د شاهدانو سره ختمیږي نه. یعنی هماغه شان به مدعا علیه باندې مال چې کوم یې راخیستی مدعي ته ورکړی دی دا د مدعي جوړ شوی دی او مدعا علیه هسې تاواني شو په دروغو ګواهانو باندې، نو اوس به ګواهانو ته ووایو څومره تاوان مدعا علیه ته ورکړی او ته واپس کوي. تاسو پوه شولئ. خو دا مالي قیسې کوو که مالي وروستو به راشي که قصاص جاري شوی مدعا علیه باندې بیا به دیو حد مد پې جاري شوی به دیو باندې بیا دغه شی نشته دی. دو صورت شو، دا دو کتاب کې ذکر دی. یو صورت بل دی چې بدایي کې دی التعلیب باجم سره ذکر کړی دی، بلکې هغه بدایي په حاشیه کې دي. هغې کې دا دی چې کله ګواهان ګواهي ورکي، قاضي فیصله وکي خو لا نافظه شوي نه وي، مدعا علیه نه مال مدعي ته لا نه وي ورکړی او بې رجوع وکي، نو په دې صورت کې حکم دا دی چې په دې ګواهانو څه نشته دی، مدعا علیه باندې څه لازم کړي نه دي. تاسو پوهېږئ. اچھا جی غلط مې ویل، ښه بیا واورئ. قاضي فیصله وکړي د ګواهانو د ګواهۍ موافق لا نافظه شوي نه وي، مدعا علیه ته وي دومره مال به ته مدعي ته ورکړې، نه نافظه شوي، بیا رجوع وکړي نو قاضي حکم به باقاعده نافظ شي، مدعا علیه نه به مال روان مدعي ته به ورکو، چونکې د دروغو ګواهي د ګواهانو ته به وایي اوس دغه نقصان مدعا علیه ته ډک کوي. پوه شولئ پې وګورئ. الرجوع عن الشهادة قبل القضاء وبعده. ألف الرجوع قبل القضاء إذا رجع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم بها. حكم لا ندير يعني قاضي بسلند أو رولي سقطت شهادتهم ولا زمان عليهم ولي بزمان نشتري لأنهم لم يتلفوا بها شيئا ديو ستلف كله نديرو شامي کی وی فإن رجع قبل الحكم بها سقطت ولا زمان وبعده
او که شری حکم شوی نو به نه فسخ کیږي حکم مطلقاً لترجحه بالقضاء وجداد چې پر قاضي فیصله وکړل نو دغه حکم وس راجح شو وس ختميږي نه مضبوط شو. با دویم صورت فین حکم بشهادتهم دغه د گواهی موافق فیصله وشو. خدغه ده کنه نو قبل الحكم خبره مخکي. اچھا فإن حكم بشهادتهم فيصل وشولا ثم رجعوا نو لم يفسخ الحكم ووجب عليهم زمان ما اتلفوه بشهادتهم دلته مال مراد ده کمال هلاک کړي بدیو شهادت بوجا مدعی باندې مال هلاک کو نغه زمان به تور کوي. دو صورت شو کنه دریم الته په با کې لیکل یعنی غولنه الف ده او به بعد او دا ورکوسم چې کومې دا جیم ده نو الته وی اذا رجع الشهود بعد الحكم وقبل الامضاء بيجي فإن كان المحكوم به حدا او قصاصا كمحكوم به حد او قصاص الته خصن کی امتناعات كما ما مشهود به چې حد یا قصاص ورا قاضي فیصله کړی دا لا نفذ شوی نه دا گواهان رجوع وکړه او مدعا به حد نو ختم بشیاد نه به جاری کوم یا مدعا به قصاص ته نه به جاری کوم او که مدعا به مال دین اوس به جاری کوم مدعا ته وو یو مدعی ته ورکا پوه شلې به نو وای كشري حد او قصاص امتنع تنفيذ القصاص واقامه الحد ولان الحدود حدود چې تصبت تندرو بالشبهات وان كان او دلته د دین به وی بلغه شبهه چې غواهان رجوع کی نبرت منو لیکله وان كان المشهود به مالا استوفى ولم ينقض الحكم حكم من ماتي يا ولم ينقض الحكم حكم من ماتي بدای دای په حشه کې لیکه نو جلد 71 صفحه کې مخ کې راځي. لاندې لیکلي والزمان متازي ان رجع بعد القضاء وكان المشهود به مالا دا زمان الله راضي چې مشهود به سوي مال وي او ور سره قید دی وقت ظالم غیر و زندان او قصه کو بسيط. دریم نمبر شروط صحه الرجوع شرط صحه الرجوع د رجوع د بار شرط دا دی چې د قاضي په مجلس کې برجوع کوي بار رجوعګان نه قبليږي میسب اورا ولا يصح الرجوع الا بحضره الحاكم بهر کې و الا عند القاضي 216. دریم نمبر باس الرجوع عن الشهاده بالمال توجه جی شهادت بالمال ور کړه دے مدعی باندې مال لازم شو دو صورتونو کې لازمي دلو کنه یو دا چې قاضي فیصله وکړه او مې سب نافذم کړه مدعی نه مال واغستو مدعی ته ورکو دویم فیصله وکړه د مال لا نافذ کړي نه د بدی صورت کې به هم کروجو شي مدعی نه به مال خلو مدعی ته ورکو دا څه ده کنه اوس چې رجوع کې نو بدی مشاهده گواهانو باندې با زمان وی مدعی هدا څومره زمان به پی نو مولوی صاحب څومره گواهان چې کوم د لغې موافق وي بلکې دې لپاره یو قاعده ده گواهان چې کوم باقی پاتې دي ولا به اعتبار وي شامل قاعده ده العبرة فيه لمن بقي لا لمن رجع اعتبار به څوک چې باقی غیله وي کم از کم دو گواهان پکار دي کنه نو کدرې گواهان یو لاړ نو العبرة لمن بقي له اعتبار دي نه خبره دي لا رسې پی او که دوه گواهانو یو لاړی نو نیم توان به په غراشي چا چې رجوع کړی ده رسې پی دغه شان څلور گواهانو دوه لاړ نو سم لا باقی دي کنه او که دریم بس لاړی اوس په درې واړو باندې با شریک نیم راځي ځکه یو خلاوت سمشتره العبرة لمن بقيه قصه کو بس ګوره وتا اول صورت اول مسألة واذا شهد شاهدان بمال فحكم الحاكم به ثم رجع دوار رجوع کړه سب اوس به پورا مال په دوړو لازم شي زمين المال للمشهود عليه وان رجع احدهما زمين النصف تاسو په شولې بي البته د وجوب زمان د بار څلور شرایط تقریبا ذکر شوی دی بدایي کې تاسو یو اورئ واما شرایط الوجوب وجوب زمان د فارف انواع منها ان يكون الرجوع بعد القضاء چې بعد القضاء برجوع لکه شروع کې مونږ ویلو کنه که قضا نه مخکې رجوع به پکې زمان نشته ځکه چې هلاک کړي لانه دي. دویم ومنها مجلس القضاء دا رجوع په مجلس قضا کې ځکه چې رجوع مجلس قضا کې نه د رجوع له اعتبار نه د سره فلا عبرة بالرجوع عند غير القاضي
دریم ومنها ان يكون المتلف دا ډیر اهم دي دوه تاسو ویلي دي او ورپسې دوه اهم دي واورئ ان يكون المتلف بشهادة عين مال په شهادت سره به عین مال حلا کړی تقریبا دا موږ ویلو څه به حلا کړی عین مال کمال نه حد وغیرہ راغلی نغی قصه به رسته کوکا نو کمالی حلا کړی د دیو د شهادت پوجا حلاک شوی نو به اوس مداله ته تاوان ور کوي درې شرایط شو ومنها ان يكون اتلاف المال بغیر وزن دا ټکه نه شو مالی مدعی باندې هلاک کړی یعنی غمالي مدعی ته ور کړی د گواہی په وجه خو هغه ته ایواز نه میلاو شوی دا ټکه ور سره یاد ساتي ایواز ورته پوه نه شولې پی دا ډېر اهم دی دا مولا به ویلو ان يكون اتلاف المال بغیر وزن فإن كان بوزن کې وزن مدعی ته میلاو شو نو به لا يجب الزمان سواء كان العوض كذا غيوز شري عين مال او منفعه عين مال كعين مال او منفعه لها حكم عين المال يا منفعته عين مال حكم يو بهرحال څلورم نمبر دا چې کوم شي هلاک کړی مدعی باندې کمال هغه کې هغه ته عوض نه ملو شوی نو له بتاوان ور کوي زدم کړلو د دې قصې روان دي ځکه می بار بار ویلو 9 نمبر جل او یا نمبر صفه باندې کا دویمه مسله به کې وس راځي همدغه تفریات نه ده وان شهد بالمال ثلاثه دري وکړه فرجع احدهم فلا زمان عليه ولي العبره فيه لمن بقي لا لمن رجع شامي 8 او 233 نمبر صفه وإن رجع آخر قبل رجوع وکړه وس دو رجوع وکړه یو پاتې نه زمين الراجعان نصف المال ځکه موږ ویل اعتبار چاله دي لمن بقيت لري درېمه مسله وإن شهد رجل وامرأتان یو سړي دوه خزو گواہی ورکړي یوې خزه به کې گواہی نه رجوع وکړه نو نسب خاصم د سړي په وجه لا پاتې دي او باغ نسب کې میوي صفات ده یعنی څلورو کې درې سلاشته روبا په لازم شي په خزه کبل رجوع وکړه به شریکه نسب شي او کې وی خزي یو سړي رجوع وکړه نو درې روبع به لازم شي ګورې وته فرجعت امراه زمینت ربع الحق وان رجعتا زمینتا نصف الحق رسیبي څلورم مساله یو سړی ولس خزي وی رجوع وکړه گواہی ورکړه یو سړی پدې کې اته خزو رجوع وکړه مې صاحب نصاب وسملا پورا دیکھا یو سړی دوه خزي پاتې دي العبرتو لمن بقي فلا زمان عليهن فرجع سمان نسوه منهن فلا زمان عليهن او کچریوی بس بلم رجوع وکړه نه هشولي اوس کم شو کنه ربع لازمیږي ربع خو سوال دا چې ربع بچا لازمیږي په ټولو باندې په دې صرف دی و معنی نه نه واړه معنی فین رجعت اخرى كان على نسوه ربع الحق ولې څه بوېږي په پنځمه مسله کسړی او خزو په شریک رجوع وکړه یو سړی دی لس خزي دي نو به څه حسابي امام سے مفتابه قول له یو سړی دوه خزو کې حسابيږي دوه خزي یو سړی په منځلې حسابيږي نو لس خزي بچو سړی شي 15 سړی نو کې یو 15 سړی دي 15 لس خزي 15 سړی شو یو سړی د خپل دی شپږ سړی شو نو کې یو پکې رجوع وکړه نو زمانه مسر شپږم یې سرازي یعنی سړی کې رجوع وکړه شپږم یې سبي راځي اگر که سړی رجوع کې تش لس خزي پاتې شو لکه څه خراب شو نو خیر هم ده کنه مرحل ټول رجوع کړه بشری کمانه ټولو کسړی رجوع کړي وا ټول خزي پاتې به خو نه صفو او پرې دې ټول بشری کا وکړه دا صورت یادو نو اوس به بدمن شپږم یې سره شي او صاحبین وینا دا سړی دا پنیم کې ده خزي کار څومره نیم به راځي شپږم نه فإن رجع الرجل والنساء فعلى الرجل سدس الحق وعلى النساء 5 اسداس الحق یعنی پشپغو حصو کی 15 حصہ د حق عند ابي حنیفه رحمه الله وقال صاحبين وی وقال صاحبين على الرجل النصف ولا النصفه النصف په شولې به ما د سویلی فتوا امام سے بغولوا
څلورمه مسله اوس باغ اصول او توق دی کوم چې مختی ویلی او زمانی مال لپاره څلور شرایط الرجوع عن الشهاده بالنکاح نکاح باندې گواہی ورکي او به پکې رجوع کوي د دې نه مخکې یو بل قاعده زین کې کینوي مولوی صاحب دا رخصي دا شی چې دی کنه بوزعه دا په وخت د دخول نکاح کې قیمتي دی ښه په وخت د دخول نکاح کې قیمتي دی چې کله سره خدي سره نکاح کوي مہر ولګ دي په وخت د خروج کې دا غیر متقوم شی دی راسي به دي ځکه دا اصل کې مال دی نه شریعت دې په وس کې مال جوړ کړي دی غسر به صورت کې چې کله دخول نکاح نه خلاف القياس ته کنه نور بنه شور قياس کوله بس دا قاعده ده چې دا غبوزه په وخت دخول کې مال دی په وخت د خروج کې مال د زین کې کینه وای چې به نور خبرې پټ کیږي راضي ولا الف الرجل مدعي والمرأة مدعى عليها سړی داوه د نکاح کوي خزه انکار کوي ووري دارشت چې په یو خزمانی داوو کې چې تزما خزه نه مني ارشد گواهان راولي یو د میسب دی یو تا ولادت دواړه گواهی ورکي چې خزه قمیص قاضي صاحب دا خزه د ارشد خزه ده او مہر ورلې خېده 2000 روپۍ دا د مہر گواهی ورکړه او داغه مہر مثل چو کنه هغه 2000 یا 2000 نم کمو نکاح وشو لکه به دغه نه بس مطلب دا ارشد وته راوته کړه لغه نه پس نه ختم کړه رجوع وکړه اوس خزه دا ویلی چې مال هلاک کو مال بتاوان را کوي مولي چې نشي والے ورته وای چې وخت د دخول له شی دی قیمتي دی خو مهر مثل یغې نه زیات ملاو شوی کنه ایواز ته ملاو شوی موږ شرایط کې ویلو چې ایواز به کې نه راغلی ومنها ان يكون المطلب بشهاده ناتم اتلاف المال بغیر وزن مې ته هوته ایواز ملاو شو مال دې ځکه په وخت دخول کې دی مال دې خو ایواز خو ملاو شو کنه مولي چې بده رسیدلې وګورئ لکشن على امراه بالنکاح بمقدار مهر مثله واكثر د دوام د مهر مثل د نزيت معنی کړي وا هغه موافق گواهانو گواہی ورکړه ثم رجعت فلا زمان عليهما لاندې لیکلي انه اتلف عليه عين مال بعوض تاسو رسي اچھا چې دا شی الټه کې بل طرف ته ویلې شي خاون وای چې ګوره تاسو دلته سلام مدعي دي کنه نو خاون باندې پیسې را لې سوچ وکي دی گواہی پوجا خپل ته مالم ملاو شوی دی دی خو راوړو کده لاندې نقطې موافق مدخزي شی ته ملاو شوی هلکه دا خو مال نه دی کنه یار ایواز کو ته دا وینه کنه په خود دخول کی مالو دا وسه ثم رجع او کوس 2000 روپۍ مہر مثل توجه جی او دا دوا په زمانه وکړه چې تاسو سره نکاح شوی 0 روپۍ یاد کړی به مې سه وته الله رال چاو جی نکاح شوی 0 روپۍ مہر مانی بس خزي غریب 0 روپۍ واغستلې بس دوته کوله به رجوع وکړه اوس به مولي سه اوس بچ کیږي اوس نکاح ختم شو کړه رجوع کی نکاح ختم کی اوس وخت خروج دی خزه وای چی بلکې د سم وایخه خزه وای چې ګور معنی مال اخیسته دي او روپۍ کمی را کړې دي او ته وای چې منګه شرایط کې ویلي چې کله مدعی مال هلاک شي کنه دا سوا او مال هغه مال وی چې هغه عین وی نه به دا غي زمان وستا خو نه دي منفعت دي خراب شوی دي سمزي به نه خي شیخ در څه وستا غینم غاټ فوینه شو دی شیخ وڅ وړو کې شوی نه دي نه چې خړلې دي خو ما غشان دي قائم دي خجي وان شهدا باقل من مهر المثل ثم رجع لم يضمن النقصان مضامین نه لاندې لیکلي دي لان منافع البزعي چې دي کنه غیر متقومه لا متقوم نه دي عند الاطلاف اطلاف په صورت کې هم متقوم نه دي کنه دا خو هلاکه شولې منافع وي وكون المتلف بها عينا فلا زمان لو رجع عن منفعه البحر الرايق 215 کې تاسو په شولې مخکې راځي با المرأة مدعيه او سړی چې مدعا علیه دی توجه جی یو سړی خزا داوا وکي چې دا مې سب زما خاوند دی مې سي وینې موي دوه غوهان راولي امدار شد او عطا الله غوهان راولي خزا چې مې سب مې خاوند دی او داوي کړی چې 2000 روپو باندې مہر 2000 روپۍ مہر هم دی دیوم
گواهان هم وایي 2000 روپۍ مهر دی پوهېږئ پې کوم ځای ته ورسېدلو د ښځې مهر مثل موږ وکتلو هم 2000 روپۍ و یا مهر مثل د دې هم زیات و مطلب 3000 روپۍ و بیا به اورئ مې صاحب معنی ښځې دعوا وکړه چې دا مې خاوند دی داسې ښځه وه چې مهر مثل یې 2000 یا 3000 او د ښځې 2000 روپۍ مهر مثل یاد کو د مهر یاد کو څومره چې مهر مثل دی هغې عمره یاد کو یا د هغې نه کم یاد کو بې ګواهان راوستله ګواهان هم دغه شان ګواهي ورکړله بې د هغې نه پس ګواهانو رجوع وکړله نو ګوره په مې صاحب باندې پیسې راوستلې کې خیل هم وي وایي که نه نو زه مې صاحب پیسې غوښتلی شي نه شي غوښتلی ولې عوض ورته میلاو شوی که نه به خو د دخول کې مال دی تاسو وګورئ وکذلک اذا شهد على رجل بتزويج امراه بمقدار مهر مثلها وقل لاندې لیکلي ثم رجع لم يضمن نزامن کی ولي لان هذا اتلاف بعوض عوض ته ملاو شو مې سب شي دی کی هو خدای غر کړی تغبوغ د دخول کې منفعت په وخت د دخول کې مال وی کا وخت د اتلاف کې دغه عوض نه وی والاتلاف بعوض کلا اتلاف یو شی چې تان هلاک شي عوض ته ملاو شي لکه چې سره نڅا هلاک شي نه دی تانه پیسې لاړې مې سب غلط تب کې عوض ملاو شو کنه شکر وباسه 2 لک روپو شی او 2000 روپو باندې ته ملاو شو پلاټ دغه صورت مخکې راشي وان شهد باكثر من مهر المسلم دغه مسله ده مې سب ته وي ته خاوني وینایما او د دې خزي مهر مثل چې 2000 روپۍ دی او تا ما د لپاره مهر مقرر کړی 3000 روپۍ دی مهر مثل لزیت کړی اته الله او ارشد را لاو کنه یار تا وسنیکا کړی دا دومره 3000 روپۍ مهر دی مې سه غریب 3000 روپۍ ور کړی دا ځکه خزر چې 2000 روپۍ مهر مثل دی به رجوع وکړه نو د اوس به 0 روپو رجوع په دې گواهانو معنی کوي ځکه شه د 2000 روپو تاسو ما معنی 3000 روپۍ زیاتې روپۍ راوستلې تاسو وګورئ وإن شهد بأكثر من مهر المثل ثم رجع زمن الزيادة ويشولي بي بنزم مسألة الرجوع عن الشهادة بالبيع وصد بيع مدقى سورتون دي وإن شهد ببيع شيء بمثل قيمة وأكثر ثم رجع لم يزمنا زبدي أرشد داوه كما تماني مدى كتاب در خرص کرده دي به ووري وهذا اذا كان المشتري مشتري وليات کوي ارشد باندې دا وکم چې تانه ما دا کتاب اخیستره په 100 روپۍ باندې توجه دا کومې روپۍ می چې یاد کړلې مشتري دا دې کتاب د مارکیټ والا ریټ دی یا دې نمیم زیات یاد کړلې په دې کې می دوه غواهان امر وصله غنه منله نو به کتاب زما شو ارشد لمه 100 روپۍ ورکړي خبره ختمه شوله به غواهان رجوع وکړه نو سمد علیه ارشد چې دی بای هغه غواهان نه زمانه غسل شي نشي ولی کتاب ته تل کنه یار وزن مرته ملاو شوی دی نو کتاب هم د غریټو یاد دینم کمو وزن ته پوره ملاو شوی ونه رسیدلې به دا کوم صورت چې مشتری دا وکړي وا اما اذا كان البائع يدعي والمشتري اوس کوم دغه صورت وي توجه جی او بای دا و کی بای ما ویلی چالکا دا کتاب ارشد وی دا کتاب می پتا در خرڅ کړي دی هغه بایو کنه زم باندې دی خسته او به غواهان راولي نو کتاب ریټ به وګورو کتاب ریټ مثلا 100 روپیو او ارشد ماتول په 100 روپۍ باندې در خرڅ کړي مې دی غواهان را وصل مال کتاب را کومانه 100 روپۍ واغسل غینه بس غواهان رجوع وکړه اوس ماته مثبت زړه غواهان تاوان نه لمه مولي سي پیږي به ولې به نه لم ماته یوز ملاو شو ها کچري کتاب مارکیټ کې د 100 روپو او ارشد ما باندې دا وکړه دا می تامانی په 150 روپۍ در خرڅ کړي غواهانو غوايي ورکړه مان 150 واغسل کتاب رااله د 100 روپو رااله اوس به د غواهانو 50 روپۍ لمه زیادت ونه رسیدلې به وګورئ وان كان باقل من القيمه زمن النقصان دا خو دغه زی بورو شو ان كان باقل من القيمه لما نه دی ویلې او پس مشتری تلال شي مشتری او صورت دا وګوره ارشد معنی ما دا وکړي وکنه بایو کنه کتاب تانه ما غسل
په 100 روپۍ باندې او کتاب د 100 روپو یا د دینم زیاتو دا ویلیو گواهانو گواهی ورکړله به رجوع وکړله نو ارشد په گواهانو باندې زمان بن نقصان بتنا لیکا توجه جی همدغه صورت دی وس کتاب د 100 روپو دی ما ارشد باندې دوا وکړه تا نه ما په 50 روپۍ اخیسته دي گواهانو گواهی ورکړل ارشد کتاب راکو 150 روپۍ د لاړې به گواهانو رجوع وکړل ګوره د ارشد نه 100 روپو شي لاړې په 50 په واس کې رسي اوس په 50 روپو رجوع کوي کا وان كان باقل من القيمه ما مشتري ته واړوي مشتري مدعي دي زمين النقصان بتيلي لانهم اتلفا ذکر دي دو گواهانو هلاك کو هذا الجزء بلا عوض خیالم ده کنه 100 روپو پورا او دی نیم عوض وتور کو نیم شی چې وخت یې سلاړې هلاکې ته کو نغه واستوان لي مثلا مخکې راځي شپږم الرجوع عن الشهاده بالطلاق یو سړی دی مولوی سي خزره دو گواهان دی گواهی ورکړه داوی ماوی پرې دی دو گواهان دی گواهی ورکړه چې زید چې د خزره طلاق ورکړې مې سم دو صورت دي یو دا چې زید خزه سره دخول کړی اغه نه پس گواهان گواهی ورکړي طلاق ورکړي توجه دا په دې صورت کې به حکم دی چې گواهانو گواهی ورکړه نکاح ختم کړله قاضي چې نکاح ختم کی به خنافیزي کی نو اوس د کم مدعا علیه دی خاوند خو منکر مانه د ورکړه طلاق داغه مال هلاک کو د خزي شي رسي به غلط شوم به وره ور دو گواهانو گواهی ورکړه زید چې د خزي طلاق ورکړی دی او داغه صورت دی چې دخول شوی مہر مثلا 100 روپۍ مہر او زیات د 100 روپۍ لاړې او هغه شیم ته پکې لاړې نو اوس گواهان رست رجوع کړل گواهانو نه بو زمانہ لیکنه تاسو خو ما 100 روپۍ بوتللې وای نه به تیلی ایواز ورته ملو شوی ده کنه دخول کړي نو په خبر باندې پوه شولې ځکه اول دخول چې د کنادا د ټول مہر وزي ایواز ملو شوی ده دیم صورت او کچري دخول نه کړي او ورته وی زید خزله طلاق ور کړی دی نو به خو نصف مہر لازمي کی تاسو پته ده نو اوس د زید نه 500 روپۍ لاړې او هیڅ یې وځو ته نه ملاو شوی به ګوان رجوع کړل هغه نه باندې 100 روپۍ لیکه 500 روپۍ وتیلی ورسېدلې پی تاسو غوري دا ټول با قاعده باندې کوم چې شروع کې ویلیو وان شهد على رجل انه طلق امراته قبل الدخول بها دا سوره رمخ کې کړی دا ثم رجع زمينا نصف المهر ولي نصف المهر ولي لازميږي تاسو ته پته را چې په مهر مسما کې قبل الدخول نسب لازميږي خدا نسب چې دا په محل په ختمېدو کې پروتي ولی که خزه د سکارو کې کنه د سکار هغه بوجنی کا ختم شي تاسو په تر به نصف مسمان لازميږي تم ویلی کنه دا سکار کېدل ممکن وخزي یو بد کار کړی د خوندزي په ځان چولې و وغیرہ وغیرہ نو په دې صورتونو کې د خزي دغه چې نصف مسما ختمېدله دا څه وکړه او هغه صورت لا نه راغله یو شی په محل سقوط کې وو په دې سړي باندې گواهانو لازم کو غریب باندې 500 روپۍ لانهما اكد زمانا على شرف السقوط په محل سقوط کې ذم وإن كان بعد الدخول لم يضمن ولي لأن خروج البزع من ملك الزوج لا قيمة له خروج وكي قيمة نه او نو بعد شو مہر ولي لازم شو مہر چې لازم شوی د دخول په وجه فلم يتلف عليه شيئا له قيمه قیمتي شی بنه دي هلاک کړي ته چالکا شي سړی نه شی لاړې دا اصل وجه ودا موږ نه دی ویلي سړی نه چې شی لاړې دې سره بچکه وای دا په وخت د خروج کې قیمتي نه دی بس لاړې تلاړې بل لو ودي کوي وس ومو مسله الرجوع عن الشهاده بالعتاق دو کسانو گواہی ورکړه زید خپل غلام آزاد کړي دی او به رجوع وکړه غریب باندې غلام آزاد نو اوس به دي گواهانو باندې د غلام قیمت لازم شي ځکه یو شی په مدعا علیه مولا باندې هلاک کو عوض متنه دی ملاو شوی پیږي په قیمت د غلام باور کی اتم مسله الرجوع عن الشهاده بالقصاص دو کسانو گواہی ورکړل چې
زید چې دی عمر یې وجلی دی به زید باندې قصاص جاری شو زید هم مړ شو وروستو ګواهانو رجوع وکړه چې نه زید نه وجلی حالانکه زید غریب قصاص شو نو دا دواړه به د دیت به د دواړو باندې لازم شي دیت البته قصاص به د دواړو نه اخیستل کېږي پوه شولې به څه به لازم شي کوم شی چې هلاک شوی د هغې تاوان نو هغه موږ ویلي مال به یې که نه هغه انسان مال نه و هلته قیمت د هغې نشته دی البته که څوک قتل کې سبب یې جوړ شي نو دیت لازمیږي سوال دا دی قصاص ولې نه لازمیږي مولوي صاحب قصاص ځکه نه لازمیږي قصاص والی چې کله د قاتل علت جوړ شي د قتل لپاره دلته خو علت نه دی بلکې سبب جوړ شوی دی صحیح شو قصاص نه لازمیږي سبب دی علت خو قاضي بار څه چې کړي دي که نه به سوال دا دی چې دیت ولې لازمیږي نو جواب دا دی سبب خو دی که نه او سبب چې کله تعدی کړي سبب هغه باندې دیت لازمیږي ویلي مو که والمتسبب ضامن ان تعدى لك څنګه مخکې راځي لهم مسله الرجوع عن الشهاده على الشهاده دا پرونم ویلو شهادت على شهادت خصوص ذهن کې دي چې کله فرع کم گواهان دي او قاضي مجلس تلال فیصله وکړه ارشد باندې 100 روپۍ لازم کړی دا مې سب د پاره به دي فرعي رجوع وکړه نو دیو بزامینان وی دا فراخه و این رجع شهود الفرع زمینو او که اصل رجوع وکړه نو او داسې ویل چې موږ خو د سره دا فرع ګواهان جوړ کړي نه دي داسې رجوع وکړه موږ دا ګواهان نه دي جوړ کړي نو زمان به بیا نشته دی او که د اصل ویل چې موږ دا ګواهان جوړ کړي دي خو موږ په دې ګواهۍ کې غلط شوي بیا واري مولوي صاحب موضوبيري من گواهی ورکو چې د ارشد پیسې پوری دی مې سب باندې 100 روپۍ خو ما د قاضي مجلس ته 2000 په جن شو تللې د ماویه مولوي صاحب او نصیر چې د گواهان جوړ کړی دي او ما نور الحق او عابد جوړ کړ دا څلور وړه قاضي تلاړ پیسې نه وکړه نو مې سب باندې 100 روپۍ ارشد د پاره لازم کړلې پوه شولې اوس منګه کدا سی ویل کنه د اصلي گواهانو چې دیو څلور وړه چې دوه ما او دوه د منګه وهان نه دي جوړ کړي به زمان نشته او که منګه ویل چې منګه وهان جوړ کړي خو منګه غلط شوي 100 روپۍ مې سم باندې نه وي پوري اوس به موږ باندې زمان وي وان قالوا اشهدناهم وغلطنا نو زمینو زامن به د امام محمد رحم الله رائے دا اوس مفتابی کوم دغه مینه دی ویلي وان ابي حنیفه او ابي يوسف رحم الله لا زمان عليهم داغه بنسبه زمان نشته والفتوى به هم بدقي قول معنی الشيخين بقول معنی فتوى ده والمفتابی هو قول الشيخين القول الراجح كده خبره ده سیدا رچ دي صورت کې په اصول نشته راسي بدي ځکه سبب نه دی جوړ شوی سبب خو مغه فروع جوړ شوی دي وإن قال شهود الفرع كذب شهود الأصل أو غلطوا في شهادتهم لم يلتفت إلى ذلك مولوي صاحب كفرع گواهان رستو وی چې شهود الاصل دروغ ویلیو ومنګه گواهان جوړ کړیو مونږ گواہی ورکړو خو دروغ ویلیو یا غلط شوی نو دی قول ته بس التفات نه کیږي ځکه فیصله شوی ده دغه په گواهانو باندې او هغه مضبوطه شوی د فیصله په وجه د دې خبرو له وسه اعتبار نه لسم نمبر الرجوع عن الشهاده بالشرط او العله او عله العله واوري دا قانون دی چې کله د حکم موجود شي علت هم سبب هم نسبت بچاته کیږي علت ته کیږي سبب ته باندې کیږي دا شان علت هم یو شرط هم نسبت بچاته کیږي علت د شرط با او کعلت العلت ولته به نسبت کېدل شي تاسو لږ بر وګورئ علت که رجوع کړل خو سید زمان به راځي کعلت مو شرط مو دواړو رجوع کړل په علت به راځي په شرط باندې راځي خیالم دې کنه دا صورتونه بیان نه راته رجوع شهود الشرط شرط ولا گواهان رجوع وکړه څه مطلب ګورئ څلور کسانو گواہی ورکړل زید زنا کړی دا
و زید شادي شده دی کنه هغه لپاره دوه کسانو گواهی ورکړي چې شادي شدم دی. شادي شده مطلب محسن دی. محسن شادي شدم وایي څه دی؟ محسن دی. د احسان کوم شرایط دی مونږ ویلو کنه و شرایط نو دا شرایطو گواهی ورکړه صاحب شرط شو. به دې شهود الاحسان رجوع وکړه کوم چې صاحب شرط ګرځیدلی وو زمان باندې ویولي علت مشترک او شرط تم دې نسبت بچاته کو علت به کو هغه موجود دی لا درسه به او که علت العلت رجوع کی علت العلت به هغه ته نسبت کو ځکه د علت نم قوي وي. څنګه څلور کسانو گواهی ورکړه زنا یې کړی دا. اوس دا گواهان صحیح دي کنه دي؟ قاضي صاحب تزکیه وکړه چا چې د دې گواهانو تزکیه وکړه چې دا صحیح گواهان دي بس غریب معنی حد جاری شو قتل شو. اوس هغه رجوع وکړه چې موږ دروغ ویلو دا صحیح گواهان نو وسم به گواهی ورکړه نو هغه علت العلت د نسبت د حکم ورته کیږي او به دیت لی وین رجال مزکون ان التزکیه نو زمینو امام صاحب قول له مفتابه دی قول راجح کی دي. رجوع د شهود العلت د علت کم گواهان دی رجوع کی واوري دو کسان تاسو لږ متوجه شي. یو سړي قسم وکړلو کزه دې کور ته داخل شلو ما لخذ می طلاق یا قسم دې کور ته باندې داخلي کوم قسم مسله وکي په دې باندې دوه گواهانو گواہی ورکړي چې دې سړي د غشن به ووري. دوه گواهانو گواہی ورکړه زید مبارک چې زید ویلي کدي کور ته داخل شوم نو خزمه طلاق پوه شو. نور دوه گواہی ورکړه چې زید خو کور ته داخل شوم دی اوس خزمه طلاق شو به رجوع وکړه خجی ټول رجوع وکړه ټول په شریکه هغه رجوع وکړه چې دا خبره کړې و چې کور ته داخل شوم خزمه طلاق هغه نورم رجوع وکړه چې کور ته داخل شوه دی نو چا چې ویلو چې کور ته د سړي د سویلې کې کور ته داخل شوم خزمه طلاق نو کور ته داخل علت ده کنه نو دا صاحب علت دی او اوس کور ته داخل شوه دی کنه دا شرط دی حکم د پاره به اورې مولوی صاحب دا چا چې ویلو د زید ویلی چې کور ته داخل شوم نه دا قول چې کنه کور ته داخل شوم دا علت دی د دې څو گواهان دی غ صاحب علت دی اوس پوه شولې په او به کور ته دخول شرط دی نو دا غي کوم گواهان دی غ صاحب شرط دی ټول رجوع وکړه نو ما ویل چې علت او شرط موجود شي نسبت بچاته کی علت صاحب علت ته کیږي نو زمان به بچا باندې راځي ورسېدلې به د قبل الدخول په صورت کې جوړېدل شي او یا په غلام آزادېدل صورت کې جوړېدل شي چې غلام په آزاد شي. واذا شهد شاهدان باليمين وشهدان بوجود شرط ثم رجعوا فالزمان على شهود اليمين خاصة لأن الحكم يتعلق باليمين لقب ورتدموكم